کرنا د پیروي د محمد ده، کرنا ده پیروي د محمد ده، ګنې نشته په جهان بل رڼا. د احادیثو د مجموعو او د هغې د مؤلفینو په هکله پروګرام وړاندې کولی شي. د ننني پروګرام موضوع ده الصحیح البخاري. د حدیثو په کتابونو کې بخاري شریف تر ټولو لویه درجه لري او ټول د دین عالمان په دې خبره متفق دي چې په هر لحاظ د حدیثو په مجموعو کې بخاري شریف یو ممتاز حیثیت لري چې نور د دې فن کتابونه د دې مقابله نشي کولی. دا کتاب امام بخاري رحمت الله علیه مرتب کړی دی. د امام بخاري رحمت الله علیه د ژوند حالات څه داسې دي چې د ده نوم محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن مغیره بن برزبه دی او د دې په 14 یا 14 شوال 1494 د جمعې په ورځ پس د مازدیګره زیږېدلی دی. د جافي قوم په نامه مشهور دی ځکه چې د غور نیکه مغیره چې د چا په لاس مسلمان شو نو هغه په قوم جافي او د نوم یمان جافي او د په دغه زمانه کې د بخارا سردارو ځکه نو چې چا به د په لاس ایمان راوړو نو د هغه قوم ته به نسبت کولو ځکه نو امام بخاري رحمت الله علیه هم په جافي مشهور شو. امام بخاري رحمت الله علیه د وړوکي اختر په شپه په 256 کې وفات شوی دی. ټول عمر یې 2 کاله خو په دې لږ عمر کې د الله تعالی ډیر برکت اچولی او په دې کې څو اهم کتابونه لیکلي دي چې پکې بخاري شریف د ټولو نه زیات اهمیت لري. امام بخاري رحمت الله علیه باندې په ماشوموالي کې څه داسې مرض راغلی و چې ورسره یې د سترګو بینایي تللې وه چې په دې د مور بیبي ډیره غمجنه وه او هم په دغه حال کې یوه شپه هغې په خوب کې حضرت ابراهیم علیه السلام ولیدو چې دې ته یې په خوب کې مبارکي ورکړه چې الله تعالی ستا سوال زاري قبوله کړه او ستا زوی ته یې د سترګو بینایي واپس کړه. او واقعي چې د هغه مور سحر راپاڅېده نو د امام بخاري رحمت الله علیه د سترګو بینایي واپس راغلی وه. د 10 کالو په عمر کې امام بخاري رحمت الله علیه په مکتب کې داخل کړی شو. د حافظې دا حالو چې کوم حدیث به اوریدو نو ورته به یادېدو. په بخارا کې د امام داخلي رحمت الله علیه ډېر شهرت و. امام بخاري رحمت الله علیه هم د په شاګردانو کې شمارو. یو ورځ د یو حدیث سند ذکر کولو چې امام بخاري رحمت الله علیه پاسېدو وی دا سند صحیح نه دی. امام داخلي رحمت الله علیه حیران شو خو چې کتاب یې وکتو نو پوه شو چې غلطي ترې شوې ده او هم دغه وخت نه د شهرت خورېدل شروع شو. د یو بل لوی عالم درس ته به عالمان حاضرېدل او احادیث به یې لیکل. امام بخاري رحمت الله علیه به دغسې ناست و. یو ورځ ورته چا ووي چې ته ولې لیکل نه کې؟ نو امام بخاري رحمت الله علیه ورته شروع شو او 15,000 احادیث یې ورته واورول. د 14 کلونو عمر کې ورته د واقع او ابن مبارک رحمت الله علیه کتابونه یادو. د دې نه هم زیاته خبره دا ده چې امام بخاري رحمت الله علیه ته 6 لکه حدیث یادو او دا خپل کتاب یې د دغو نه لیکلی دی او په قدیمه اصطلاح کې حافظ و. امام بخاري رحمت الله علیه د ډیرو عالمانو نه علم حاصل کړی دی او د شیوخو شمیر یې بې شمیره دی. په خپله امام بخاري رحمت الله علیه وایي چې ما د 1,080 کسانو نه اخذ کړی دی. البته مشهور استادانو کې علی بن عبدالله المدینی، اسحاق بن راهویه، قطبه بن سید البغلانوی وغیره شامل دي. د امام بخاري د شاګردانو فهرست هم ډیر اوږد دی. د ده یو شاګرد لیکي چې 90,000 کسانو د امام صاحب نه بخاري شریف لوستی دی. صالح بن محمد الجزرا لیکي چې زه د بغداد په درس کې ناستم نو دغه وخت به درس حدیث کې 60,000 کسان موجود وو. د فن حدیث دولی امامان امام مسلم او امام ترمذی د امام بخاري رحمت الله علیه شاګردان پاتې شوي دي چې د دوی دواړو د احادیث مجموعې په صحاح سته شامل دي.
د 1400 کلونو په عمر کې امام بخاري رحمت الله علیه د خپل مشر ورور او مور بیبي سره حج له لاړه چې مور او ورور را واپس شول او امام صاحب د علم په نیت مکه کې پاتې شو. د علماو په دې خبر اتفاق دی چې امام بخاري رحمت الله علیه ډیر بهادر، سخی او ډیر عبادت گزارو. داغه شاګردان ذکر کوي چې د سفر خرچه به ورله د کور راتله چې ټولې به د عالمانو او شاګردانو خرڅ کولې او شاګردان ته به د علم حدیث تشویق ورکولو. د ده یو شاګرد ذکر کوي چې یوه ورځ په نفلو ولاړو تر ډیره یې کول. بیا یې ماته وویل چې راشه دا ملا مې وګوره. ما چې وکتل نو 19 ځایه مچۍ چیچلی و. ما ترې پوښتنه وکړه چې اول دې ولې نه ویل؟ نو امام بخاري رحمت الله علیه وفرمایل چې ما یو صورت شروع کړو د هغې انقطاع مې نه غوښته. یو ځل پس بیماری کې طبیب له بوتلی شو نو هغه وویل چې دې سړي تر ډېرې زمانې پورې اوچه روټۍ خوړلې ده، چېرته ترکاري وغیره یې نه ده خوړلې. چې د امام صاحب نه پوښتنه وشوه نو هغه وویل چې او 40 کاله وشو چې هم سپوره ډوډۍ خورم. خو سره د دې هم د امام بخاري رحمت الله علیه ذهن او فکر په ځای و. ابن مجاهد یوه ورځ د محمد بن سیلان خواته راغی. هغه ورته وی که وختي راغلی وي نو ما به درته داسې یو ماشوم ښودلی وی چې 80,000 احادیث ورته یاد دي. په خپله ذکر کوي چې ما کوم حدیث اوریدلی دي نو هغه مې زده شوي دي. د امام بخاري رحمت الله علیه د حافظې مشهور واقعه د بغداد د سفر په وخت کې مخې ته راغله او هغه دا چې دغه وخت د امام صاحب ډیر شهرت و نو د بغداد عالمانو د 100 احادیثو سندونه ګډوډ کړل او 10 تنو ته دا کار حواله کو چې هر یو به 10 احادیث ذکر کوي او هر یو تن چې به پاسېدو او حدیث به اورول نو امام صاحب به ویل ما ته پته نشته. نو عالمان پوه شول چې دا عالم دی. بیا وروسته امام بخاري رحمت الله علیه شروع شو او هر یو ته هغه خپل خپل حدیث د غلط سند او بیا د صحیح سند سره ذکر کړل چې په دې ناس خلک حیران شول. دویمه واقعه د سمرقند ده چې دغلته 400 کسانو د شامیانو اسناد د عراقیانو سره او د عراقیانو د شامیانو سره د حرم د یمن سره او د یمنیانو د حرمینو سره ګډوډ کړل او امام بخاري رحمت الله علیه ته وړاندې کړل چې امام صاحب ورته بیل بیل کړل او د دې جوابي ورکو. دغه شان نور هم ډیر واقعات د امام بخاري رحمت الله علیه په واقعاتو کې په تفصیل سره راغلي دي. د امام بخاري رحمت الله علیه په باره کې ګڼو کسانو دا رائے څرګنده کړې ده چې دومره لوی عالم دوی په خپل ژوند کې د ده نه وړاندې نه و لیدلی. محمد ابو بکر بن خزعه رحمت الله علیه وایي ما د اسمان لاندې د اسماعیل بخاري په شان انسان نه دی لیدلی. دارمی رحمت الله علیه چې د امام صاحب هم عصر وایي چې ما ته په حجاز، عراق او شام کې د امام بخاري رحمت الله علیه غوندې عالم تر اوسه پورې نه دی لیدلی. د بخاري شریف د لیکلو وجه دا وه چې امام بخاري رحمت الله علیه یوه ورځ د خپل استاد اسحاق بن راهویه په درس کې ناستو چې د هغه شاګردان ووی څه به ښه وي که څوک هغه حدیث راغونډ کړي کوم چې د صحت او اعتماد په اعلی درجه کې وي چې د دې فایده به دا وي چې ټول صحیح احادیث به یو ځای راغونډ شي او د دې باره کې به د چا عالم یا محدث نه د پوښتنو ضرورت نه پیښیږي چې دا صحیح دي که ضعیف. مجلس خو برخاست شو او ټول لاړل خو د امام بخاري رحمت الله علیه په زړه کې دی ارمان غزونې وکړې او دی لوی او اهم کار ته ملا وتړله چې دا وخت دته 6 لکه احادیث یاد وو چې د هغې نه دا منتخب کړه. د امام بخاري رحمت الله علیه د دې کتاب د تالیف په وخت معمول داو چې ډومبې به غسل وکړو بیا به 2 رکعاته نفل وکړل او د دې نه پس به حدیث نقل کولو. ځکه نو په بخاري شریف کې هیڅ یو داسې حدیث نشته چې د هغې د نقل کولو نه وړاندې امام بخاري رحمت الله علیه غسل نه وي کړی او 2 رکعاته مونځ نه وي کړی. په دې کې اختلاف دی چې امام صاحب بخاري شریف چېرته تالیف کړی دی. څوک وایي بخارا،
څوک وایي سمرقند، څوک مکه معظمه، څوک مدینه منوره یادوي. خو حافظ ابن حجر د دې تطبیق داسې کوي چې په دې 14 کاله لګېدلي دي، نو مختلفو ځایونو کې په دې باندې کار شوی دی، خو ابتدای مکه یا مدینه کې شوې ده. په بخاري شریف کې مرفوع متصل روایت سره د تکراره 9399 دي. معلقات پکې 1341 او المتابعات پکې 344 دي چې دا ټول جمع شي نو مجموعي 9002 جوړیږي چې دا ټول صحیح دي. د حدیث په باب کې د امام بخاري رحمت الله علیه شرطونه سخت دي، ځکه خو هغه د 6 احادیثونه دا 100 منتخب کړي دي. حضرت شاه ولی الله رحمت الله علیه په خپل کتاب کې لیکي چې څوک د بخاري شریف معتقد نه وي د هغه عقیده خرابه ده. مشهور مفسر امام ابن کثیر فرمایي چې د دې کتاب لوستل سبب د بندش د قحط او نزول د باران دی. د ګڼو مقصدونو دپاره د دې د لوستلو اهتمام وخت شوی دی. حافظ جمال الدین د خپل استاد اصیل الدین نه نقل کوي چې ما بخاري شریف 100 او 100 ځله د مختلفو مقصدونو دپاره تلاوت کړی دی او الله پاک هغه ټول پوره کړي دي. امام بخاري رحمت الله علیه چې د دې کتاب د لیکلو ابتدا کوله نو دغه وخت د عمر 30 کاله و. د دې آغاز په 219 هجري کې شوی دی او په 233 هجري کې سرته رسیدلی دی چې دغه وخت بیا د امام بخاري رحمت الله علیه عمر یو کم 40 کلونه او بیا د 30 کلونه خپله د بخاري شریف درس کړی دی. امام بخاري رحمت الله علیه کله هم د احادیثو د اندراج په سلسله کې په خپل ذهن او سوچ اعتماد نه دی کړی، بلکې د حدیثو راویان، احوال او متن د حدیث به په غور کتلو او بیا به د الله تعالی نه امداد غوښتلو او بیا به د خپل استادانو سره هم صلاح کوله. امام بخاري رحمت الله علیه چې وړومبی کم حدیث درج کړی دی هغه دا دی چې د اعمال دارومدار په نیت باندې دی. امام ابو داود رحمت الله علیه ذکر کوي چې ما خپل کتاب د 15 احادیثونه منتخب کړی دی او په دې کې 4 احادیث ملاک الدین دي، یعنی په دې عمل د نجات سبب دی او د دین او شریعت ټولې خبرې او حکمتونه مجملا په دې کې راغلي دي چې په هغه 4 کې یو دا حدیث هم دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه 15 احادیث ته ملاک الدین وای چې په هغو کې هم وړومبی دا حدیث شامل دی. په علماو حق پرستو وخت په وخت امتحانات راځي. امام بخاري رحمت الله علیه باندې هم داسې امتحانات راغلل. هغه بخارا ته لاړو چې دغلته ورته د بخارا حاکم ووی چې زما ځای ته راځه او زما ماشومانو ته بخاري او تاریخ کبیر وایا. امام بخاري رحمت الله علیه چې د علم په قدر پوهېدو هغه په جواب کې وی چې زه د بادشاهانو په دربارونو کې علم نه ذلیل کوم او که ستا دومره شوق وي نو خپل ماشومان دلته راولېږه، حاکم وي ماته منظوره ده. خو دغه وخت به نور څوک نه وي. امام بخاري رحمت الله علیه وفرمایل دا علم د پیغمبر پاک صلی الله علیه و آله وسلم میراث دی، دې کې ټول امت یو شان شریک دی. بس په دې امام بخاري رحمت الله علیه د بخارا نه وویستو. امام بخاري رحمت الله علیه نشاپور ته ورسېدو، خو د هغه د مثالي خوددارۍ د وجې د نشاپور حاکم هم ترنه ناراضه شو، ځکه نو سمرقند ته روان شو چې د دې نه په څه فاصله یو ځای و چې خرتنګ نومېدو. هلته ورسېدو او هلته به اوسېدو. همدغلته د نومیالي شخصیت په حق ورسېدو. دا وخت د بخاري شریف د 100 نه زیاتې شرح او حاشیې لیکل شوي دي، بلکې دا خبره به بې ځایه نه وي چې د ځینو لویو عالمانو د شهرت غټه وجه هم د بخاري شریف شرح دي او دا سلسله به ان شاء الله تعالی دغسې روانه وي او د هر دور عالمان او طالب علمان به د امام بخاري رحمت الله علیه علم، استعداد او قابلیت ته د عقیدت پیرزمنې وړاندې کوي. انا مدینة العلم، زه د علم خارم.
د احادیثو د مجموع او د هغې د مؤلفینو په هکله پروګرام تاسو اوریده. راویان شازم حلیم او اس ام اسحاق. لیکو ګل محمد بیتاب. ریکارډینګ انجینیر ظفر منگش. پیش کوونکی رشید احمد.